جاسوسان ستا هغه په خلکو باندې ویش کېږدي دا نه دی پاکستانی دا نه دی د دې ملک دا د فلاني ملک دی ستا په دې ملک کې بلوڅکۍ ناست دی یو بلوڅکۍ نن پر تا باندې ستا د ښار هغه معتبرینو ته ورکسانو راستي او دا نور بیا ورته ناست ورته ګوري دا غیرت په حیوان په دې پښتانه کې نشته چې بلوڅکیه تا د اختیار چا درکړی دی ته ډېر څوک چې ته راځې نن پر ما باندې دا لیکل کړې ته نن پر ما باندې دا خبره کوې چې ته پاکستانی یې کوې خدا دا ستا ډېر خیر راکړه شهباز شریف چې راته خبره بېرته راکړي نواز شریف چې راته خبره بېرته راکړي زرداري دا خبره بېرته کېږدي بیا به بېرته پښتون وتړي چې زه درکومه وطن یم زه درکومه ځای یم پښتون زیاته نه ویل کېږي پښتون دغه ته وایي ته پښتون قوم یې ته نن په چمن کې هغه غیرتمند قوم نن هغه ناست دی ستا عزتمن د شپې په توره تیاره دینیزي ورځي په کورو ورننوځي بیا له چا څخه پیسې اخلي د چا عزت ورکوي او دلته بیا راپورته ځو کارخانان ورکوي دي موږ پښتانه یو بیا په دې د پښتونتوب نه وایي نه دا پښتونوالي دي او زه به هم جاسوس ته ووایم چې هر څوک دی هر څومره زورور دی هر څومره ته طاقتور یې مخته راشه پټ پټ سم ځان راوباسه چې زه یمه دا علکه دغه پښتانه هغه وو چې پخوا به پښتون سپي په سفر باندې کوروالی ورته وویل ویړه ته چې ته خو په سفر ځې زه به بیا دلته څه کوم زه به بیا د چا څه سودا د بازاره راغواړم هغه ورته د خلکو پسې ګوره که کوم سړی ډېر لرې تلي د هغه څه څه بیا سودا راغواړه هغه غیرتمند دی هغه سړی بیا غیرتمند دی هغه سړی چې غیرت نه لري هغه سړی خو جلغوه نه لري دا ډېره معناخیزه ده کوم سړی چې پخوا دا خلک راشي وو په صحراوو کې خلک به قربت وکړل بیا د دې باغ شور به پر شا وکړي ده ورته وویل په دې تربورو کې ګوره کوم تربور چې ډېر لرې تلي هغه تربوره څنګه سودا راغواړه د هغه تربور سره مه راغواړئ چې دا د نږدې په اوداسه کښېني بیا به په کابي کې دا سچولې فرقي دې راغواړي نو زه دا درته وایم پښتون اولسه حاجي فیض الله خان هغه پښتون دا مخلوق چې نن ناست دی دا هغه مخلوق دی چې په بغاوت راموښتلی شوی دی او که اجتهاد وایي او غږ سوی وایي چې د حاجي فیض الله خان مناسب